अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तियार ज़मान د RMI हेल्थ केयर ना नेغ په نیغه مونږ تاسو سره مخاطب یم. نن مونږ چې په کوم موضوع باندې به خبرې کول غواړو او تاسو سره به پې سوالونه او جوابونه هم کوو، هغه د تماکو د کینسر د خولې او د سینې چې کوم وجه جوړیږي د هغې په باره کې. زه په خپله د سینې د شعبې مشر یم او دلته پروفیسر یم، او خو ما سره چې کوم نن زما بل ملګری په دې پروګرام کې شامل دی هغه پروفیسر ډاکټر شیر محمد خان صاحب چې کوم دلته کې کنسلټنټ هم دی او د کینسر د شعبې چې کوم دی مشر دی، هغه هم موږ سره ناست دی. نو شیر محمد خان صاحب زه تاسو ته په خیر راغلی وایم او زمونږ کتونکي او اوریدونکي چې کوم دي هغه موږ سره نیغ په نیغه دي. نو انشاءالله خبرې خو به ډېرې کوو، او خو دا تماکو چې کوم زمونږ په دې خلکو سره ملګري شوي دي او د دې د مختلفو بیمارو وجې جوړیږي. نو شیر محمد خان صاحب په دې تماکو کې اخیر دې څه شی چې دا ټولې مسلې دې داسې جوړیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربان دی. اول خو تاسو ډېر ښه سوال وکړو. اول خو به زه شکریه ادا کوم د RMI د مشرانو او د دې ډپارټمنټ چې هغو ماته دا موقع راکړه چې نن یو څو خبرې وکړم تاسو او زه. بل د زما زړه ته چې کوم یو نږدې دی هغه دی مختار زمان. تاسو ته معلومه ده چې زړه کوم طرف ته یې، ګس طرف ته یې که نه، نو هغه زما ګس طرف ته ناست دی. او دا زه د 20 کالو نه زیات موږ یو اسوسییشن جوړ کړی و او په هغې کې زموږ سره یو بل ملګری هم و چې هغه سرجن دی. پروفیسر صاحب خو فزیشن دی او هغه یوازې سرجن نه دی خو ښه ډاکټر هم دی. جی. او ښه ډاکټر زما مطلب دا دی چې ډاکټرۍ کې یوازې دا نه دی چې ته اګزامین کې او انویسټیګیټ کې او ډایګنوسس کې او علاج وکړې، خو ښه سلوک هم ډېر ضرور دی. دا خبرې ځکه کوم چې زموږ سره پروفیسر صاحب ناست دی، نو دیو صرف خپلو سټوډنټس ته چې دي نو یوازې دا نه ښیي چې ډایګنوسس کوه، خو دا ورته هم ښیي چې مینرز او ښه سلوک او دا څیزونه. نو خبره د تماکو شو صاحب. جی. تماکو چې دي هغه په سیګرټو کې هم استعمالیږي، خلک سیګرټ هم څکي. زمونږ په دې علاقه کې زمونږ په دې سیمه کې بدقسمتي دا ده چې نسوار ډېر استعمالیږي. او بله په چیلم کې هم استعمالیږي. بالکل جی. او قوه ته وایي زموږ دا نور، او زموږ په نورو ځایونو سیند شو، پنجاب شو، بلوچستان په دې کې پان هم استعمالیږي. پان کې هم تماکو چې جی پان او هغه سپاري مې جی ډېر مختلف شکلونه دي جی، ډېر زیات تاوزي. خو زه به دا ووایم چې یو خلک چې دي نو هغه د برې خولې نه به شروع کړم او د کوز ته به لاړ شو. تاسو ته معلومه ده که نه چې ناټوي خو تاسو ټول خلک پېژنې، سوري بره هم دی او لاندې هم دي. بالکل. او زه دلته کې اول کې وایم چې دا تماکو خلک لاندې هم استعمالوي. تاسو سره دا نیوز شیر کومه چې کوي. نو اوس خبره تماکو شو چې ولې دا نقصان کوي. په تماکو کې تقریباً 20,000 کیمیکلز دي، زهرجن کیمیکل دي جی. بالکل 20,000. او دا 20,000 کیمیکل چا معلوم کړي دي؟ دا خو تاسو ته معلومه ده ټولو ته چې دا په ویسټرن نیشنز کې یا مغربي ممالکو کې
هغه ځکه دا خبره کومه چې مغربي ممالکو تاسو ته معلومه ده چې دیو 1500 کاله مخکې هغه به زمونږ د مسلمانانو ابو علي سینا کتابونه د الرازي کتابونه به په خپل یونیورسټانو کې به هغو وي. اوس موږ ځو مغربي مملکتو بالکل جی هغې مونږ اوس تقلید کوو هغې پسې ګرځو چې نوې خبرې راته وکړي څه نوې نو دا اوس د هغو معلوم کړي او په دې کې چې دي تقریبا 80 چې دي نو هغه کینسر پیدا کوي نیغ په نیغه جوړوي نیغ په نیغه او په دې کې څه شک نشته او دا مسلې چې دي د خولې نه شروع کوي ما خو ووې د خولې کینسر شو په دې باندې ریسرچ هم شوی دی په دې RMI کې هم شوی دی ښه ډېر ځي او ډېر تحقیق پرې روان دی او ما هم تقریبا یو 100 کالونه مخکې منګه 10,000 خلکو نه زیات چې کوم ایرنم ته انسټیټیوټ اف ریډیوتراپي نیوکلیر میډیسن خلک ته راته منګه هغه انالیسیز وکړو چې په کم مرضونه په خلکو کې او صرف جی ارنم نه دی جی شوکت خان هم هسپتال اوس په تازه یو ډیټا شیر کړې ده چې که دا تماکو نه وی نو د دې 40% مریضان چې کم دي ته راځي دا به نه راتلی بالکل جی نو تاسو وګورئ جی چې په شوکت خانم کې څومره رش دی او څومره کینسر دی او څومره تکلیف دی او څومره پیسې پې لګي نو دا به بچت هم وی او د نورو خلکو به په دې باندې ډېره فایده شوې نو ډېر کیمیکل دي هغه تاسو خبرې وکړې او په دې کې موږ چې کوم په هغه وخت کې تحقیق کړی و 100 کال نه مخکې نو د خولې کینسر زیات و او هغه په کومو خلکو کې هغه په زموږ جنوبي اضلاع کې بنو شو او نور هلته لږ استعمال زیات دی جی استعمال زیات دی او ارزان هم دی جی او اسان هم ملاویږي جی او دا جی بیا زنانه هم استعمالوي صرف سړي خو نه دی جی بالکل یو خو تاسو ډېره ښه خبره وکړه زنانه هم استعمالوي او بله دا خبره ده دې ته سیکنډ هینډ سموک یو سړی هغه سیګرټ څکي نو هغه خو ځینې تیر شي او ځینې خو بهر راکړي نو کوم څوک چې خوا کې ورسره بچي ناست دي او زنانه ناست دي په هغو کې هم اثر کېږي پې بالکل جی نو سیکنډ هینډ سموک او دا خو چې دا هغې باندې دې ته هغه جبري تمباکو نوشي چې ورته وایي جي چې لکه نه غواړي نه زړه غواړي نه شوق شته خو چې بلې سکي نو هوا کې چې کم زهر دي هغه دغه ته هم ننوځي او بل نقصان پکې دا دی جي شیر محمد خان صاحب چې د هغه غریب د خوله کې خو فلټر هم نشته هغه بل کس چې کم سکي نو هغه په سیګرټ اخر کې خو یو فلټر لګېدلی نو څه ناسه بچاو خو څه نه طریقې سره وشي خو د ده خو خوله کې فلټر هم نشته او دا خو ساينس ثابته کړې ده چې په یو کمره کې په بند ځای کې که څوک 10 سیګرټ څکي د شواروس کې نو ناس کسانو سره د دوو د درو په حساب هغه د پیسیو سموکینګ یا د جبري تمباکو نوشي په ذریعه کې بالکل نو دا یو غي د پاره ډېر غټ تاوان دی جی او نو مطلب دا دی چې څوک تاسو خبره ډېره خبره ده چې څوک تماکو سکي او سیګرټ سکي هغه صرف یوازې ځان ته دغه نه رسوي هغه چې کوم خلک خوا کې ورسره ناست دي او نور هغه خپلوان جي بچي خواخوږي جي کور زنانې جي نوسي هغه غریبان ټول ورته ایکسپوز دي ځکه چې پردي خو چا سره نه کینی نو خپل ناستي او خپل ته بیماری په پیسو اخلي او غیله ورکه نو تاسو خبره ډیره ښه خبره ده او ما تاسو ته عرض وکړو چې د خولې کینسر شو هغې نه چې لاندې راشي نو نور مړه جي دا داسې موضوعي شی دی که نه جي چې کوم ځای سره لګي هلته کې مسله جوړوي بالکل دا چې څنګه وي په ویښتو لوګۍ لګي نو هغه سپینېږي جي سرمن خرابېږي جي خولې کینسر جوړوي مری د پړپوس د خېټې د کولمو د مثانې د غټو ډکو متیازو کولمې چې کوم ځای ګردو کې وځي نو هلته جوړوي په رګونو کې چې میلو شي هلته مسله جوړوي هارټ اټیک ته کېږي فالج ته کېږي د پړپوس لکه زمونږ سینې مرضونه خو جي 50% چې کوم دی هغه ټولې بیمارۍ د تماکو سره ریلیټډ دي تماکو سکلو سره چیلم سکلو سره جي او دا دغې هغه پړپوس چې کوم دی نقصاني شي او هغې کې کینسر هم شامل دی خو نور هم بیمارۍ زمونږ د سینې
او د زړه او د فالج او بلډ پریشر او دا ټول په داغې نه کیږي او دې سره جی کوم اوس نوې تحقیق شوی دی تاسو نظر کې دی چې کورونا مرض چې کوم دی هغه خلکو ته زیات لګي چې چا کې د سیګریټو د لاسه سینو کې مرضونه زیات پاتې شوي او جوړ شوي او بیا هم دغه مریضان چې کوم دي چې چاته کووډ وشي او په لنګ کې د سیګریټو بیماری وي نو هغه په مشکله کېږي هغه ته زیاتې مسلې پېښېږي بنسبت دغه خلکو چې چا تماکو یا سیګریټ نه کړي دا هم د دې یو غټ بیماری ده. ډېر ښه خبرې تاسو وکړې او خبره دا ده که نه چې په دې کې لاس چې کوم یو دی ایډورټیزمنټ او دا دې دغه اشتهارونه چې کوي هغه د غټې کمپنیانې چې دي د بهر کمپنیانې دي هغه کوي. خو زه به خبرونه کې راغلي وو چې زمونږ مشر چې کوم یو دی نیازي صاحب هغه یو کانفرنس ته لانډ چې هغه ته پته ولګېده چې دا یو ټوبیکو کمپنی سپانسر کړ. بالکل جی. نو په دې باندې پکار دی چې ډېر خلک خوشحاله شي ولې چې د مشرانو دا کار دی چې وایي هغه به کشرانو ته ښونه ښیي او هغه کار به نه کوي چې کوم بني آدم ته ضرر رسوي. نو په دې کې نیازي صاحب ډېر ښه کار کوي تاسو معلومه بالکل او دا جی لکه شیر محمد خان صاحب مونږ دا خبرې کو لګیا یو مونږ خو یو بل ته لکه وکه زمونږ کتونکي اوریدونکي هم څه تپوس کول غواړي نو هغه مونږ نه نیغ په نیغه چې کوم دی هغه مونږ ته میسج کولی شي او مونږ ته په دې همدې لایف سیشن کې سوال را لګلی شي او مونږ به کوشش کوو چې د هغې هغه خصوصي جواب هغې دپاره نیغ په نیغه هغې له ورکړو جي. نو دا تاسو صحیح خبره وکړه چې د مشرانو د میډیا کې که د داسې اکټیویټیز راځي چې هغې سره خلکو ته ترغیب ملاویږي یا د تماکو د کمپنیانو چې کوم دی چې هغې داسې چل ول کې هغه خپل شی پروموټ کوي نو هغې ته هغه ښه نوم نه دي ورکول پکار هغې ته دا موقع نه ده ورکول پکار بدقسمتۍ نه د دې نه په زرګاو خلک روزانه مري. بالکل. نو دې ته نوی ګاګ پکار دی ځکه چې یو کمپني چلیږي او پیسې ګټیږي نو هغه نه چې ګاګ مري نو هغه ته یو بل ګاګ ته هغه په ځای پکار دی نو ګاګ ورته څوک میلاویږي هغه ځوان هلک دی چې ایله بس بلوغت ته رسېدلی دی او هغه وایي چې زه د خپلې ځوانۍ اعلان وکړم او د ځوانۍ اعلان په داسې وکړي چې په سیګریټو یا په دې څیزونو راواوړي په نشو راواوړي او هغه دا کارونه شروع کړي نو دغه روزانه ریکروټمنټ چې کوم دی د دې ځوانانو نه کېږي او هغه هلکان د دې میډیا نه ډېر متاثره کېږي دي سوشل میډیا نه ډېر متاثره کېږي فلمونو نه ډېر متاثره کېږي دي چې کوم ځای کې دا سیګریټ یا تماکو چې کوم دی او د کمپنیانو ته معلومه ده جی هغې هغه ځای باندې زیات زور ورکوي چې دا زمونږ هغه نو دغه څیز ته لږ خیال پکار دی لکه څنګه چې مارکیټینګ ته هر څه پته ده داسې کمپنیانو ته خود هغې خلک ساتلي دي جي هغې دې ته خلک ساتلي یاره نن خو 15,000 کسان مړه شو نو اوس ګاګ پیدا کولی نو ګاګ به چېرته نه پیدا په دې ځوانانو کې یو خدای دی چې غلط زر شي یو دا دی چې ټمپټیشن یې پکې یو داسې فوټو وي چې هغې وایي چې یاره داسې به زم شمه دا به لکه په اس په سور یم او دا چاوک مې په لاس کې یا به بال چې کومه داسې په هوا به رواني نو دغه شانتې د هغې هغه امیج ورسره ځان وتړي او بیا دا دی چې یو ځل پې عادت شي نو بیا ډېر عمر استعمالوي بالکل نو داسې ګاګ درته چې خدای درکړي چې هغه روزانه یې خوري روزانه پیسې تا ته ګټي نو بس تا څه دي خو بس ته خو په ارام کښېنه سیټ په شان او دغه پیسې خو بله زیاتې دی جي شیر احمد خان صاحب چې دا پیسې بیا پاکستان کې هم نه ایسارېږي بالکل دا ټول بهرنۍ کمپنۍ دي هغه دلته کې بس لګیا دي خپل ګټه وټه کوي او چې کله پیسه غوټه جوړه شي نو هغه غوټه په اوږه کړي بس خپل وطن ته ځي. تاسو خبره ډېره خبره ده او دا ما مخکې تاسو ته عرض کړی چې ډاکټر صاحب شو زموږ یو بل ملګری شو 3 تنه موږ دا اسوسییشن جوړ کړی پاس پاکستان اینټي سموکینګ سوسایټي نو زه به عرض وکړم تاسو ته چې په هغه وخت کې نو شیر محمد خان صاحب تاسو خبره یاد ساتئ دا نورین خان موږ نه تپوس کوي جي چې دا د لنګ کینسر علامې څه دي جي تاسو موږ ته لږ په دې باندې سیمټمز اف لنګ کینسر نو هغه لنګ کینسر چې کوم دی جي لکه لنګ کې زمونږ کینسر چې جوړ شي نو بدقسمتۍ نه کینسر کې د ټولو نه غټ نقصان دا دی چې دا چې شروع کېږي نو هغه ټایم کې وجود ته هېڅ پته نه لګي او دا خپل یو خاص حد ته چې ورسي او یو خاص سایز ته ورسي نو هغې کې بیا په وجود کې هغې علامې پیدا شي نو چې کله هغه اکثر بیا ډېر لیټ هم وي خو چې کومې علامې راځي هغه کې د ټوخي او د ټوخي سره د بلغم راتلو او د بلغم سره چې کوم دی
د وینې راتلو دا یو غټه نمونه ده. دویمه چې غټه علامه ده هغه دی چې سینې کې درد کیږي چې کوم ځای کې کینسر یا کوم ځای کې مسله وي هغه د هغې دردونه پکې زیات شي. دریم دا دی چې دې سره وزن کمیږي، دې سره چې کوم دی زړه ته خوراک ته زړه نه کیږي، بنده کمزوری کیږي، نور وجود ته هم د هغې نه مسلې جوړیږي. او بیا چې کله اوبیسلی د نور زیات شي نو د هغې سره د هغې ایکسره کې هم فرق راشي او په ټیسټونو کې هم فرق راشي. نو مونږ بدقسمتۍ نه چې کله زمونږ په دې مونږ ته رارسي نو دا اکثر خلک چې کوم دی دا دومره ایډوانس سټیج کې راځي چې هغه د کیور چې مونږ ورته وایو چې دا مرض ترې لرې شي او دا مرض چې کوم دی بالکل د جړو نه ختم شي، د هغې وخت مونږ نه ضایع شوی. نو اکثر بیا مونږ شیر محمد خان صاحب دی ته د دوی چې کوم سپیشلټي ده دې ته حواله کړو چې دا اوس کوشش وکړي که په دوایانو باندې د دې علاج کیږي. دا ډاکټر زمان سر ډاکټرز وی ستا لنګز ویک دي، ډاکټران وایي چې ستا لنګز ویک دي. سر جی ما ته لنګز انفیکشن ډېر زر کیږي او ما کورونا هم تېره کړې ده، زه د لنګز دپاره څه وکړم؟ نو خیر همدغه خبره مونږ بار بار کوو چې لنګز چې کوم دی دا ډېر نازک شی دی، دا زمونږ پړپوس چې کوم دی دا زمونږ لپاره اکسیجن جوړوي، کاربن ډای اکساید نه هم خلاصوي. نو که دا ته مونږ په سیګرټو باندې په تماکو باندې نقصاني کو یا په بل طریقه باندې دا نقصاني شي نو بیا دې کې بار بار انفیکشن کیږي. نو ښکاري داسې چې دې ملګري ته یا زمونږ د کس چا تپوس کوي دته دا مسله د دې انفیکشن نه جوړه شوې ده چې پړپوس کې داغونه جوړ شوي دي، د هغې نه مړي قبرونه جوړ شوي دي، قبرونو کې بلغم جمع کیږي او بلغم کې بیا نور جراثیم راځي هغه پکې لکه د ماشو چې کله ډنډونو کې څنګه لویږي دغه ماشي په دغه اوبو کې لویږي او د هغې نه چې کوم دی هغه انفیکشن جوړیږي. شیر محمد خان صاحب دا جان ماریا چې کومه ده ستاسو ډېر صفت کوي ډېر ښه شیر محمد خان صاحب. نو ستاسو ماشاءالله په هر عمر کې او په هر ځای کې او په هر کلي او په کوڅه کې هغه صفت والا خلک ناست دي. نو زه ډېر شکرګزار یم چې تاسو دا ووایئ او خدای دې خوشحاله کړه. Thank you very much. That's very nice of you. And thank you. If there is any question, I'll be happy to answer. So تاسو چې د هغې خبره کوله چې لکه دا میډیا او د دې خلکو په دې نوي خلکو په دې اخته کولو کې د میډیا او د ایډورټیزمنټ یو ډېر غټ لاس دی. نو دا به څنګه جي دا به څنګه راایسارو جي دا به څنګه؟ ډېر ښه سوال تاسو وکړو چې دې به څه چل کوو. خبره دا ده چې د ټولو نه ضروري خبره دا ده ایجوکیشن. او ایجوکیشن یوازې تعلیم عام تعلیم نه دی خو کوالټي ایجوکیشن. او کوالټي ایجوکیشن په کار ده چې په سکولونو کې بچو ته شروع شي. نو یو خو کوالټي ایجوکیشن شو خبره دا شوه. دویمه دا خبره ده چې کله دا وشي نو هغه خو خپلو کمپنیانو خو تاسو ته معلومه ده چې هغه خو پیسو ته ګوري. بل زمونږ کوم چې ایم پیز دي یا ایم این ایز دي زمونږ کوم چې مونږ لیږلي دي په ووټونو باندې هغو له په کار ده چې په دې کمپنیانو باندې بندي کړي یا ټیکسونه پې زیات کړي چې کار نه کوي. ولې چې تاسو ته ما لیکلي وو هغو ویلي وو چې ټیک شو زه ستاسو خبرې ته راځم خو دا به ووایم چې کله چې پاکستان پاس موږ جوړ کړو نو هغه وخت کې نومینالمه پریزیډنټ چې کوم یو و هغه د بنو او ما خو دلته کې یو تن ناست نو ما یې د ده نه لګیا راکوه د بنو خلکو نه. خیر هغه دغه شی چې ولیکو خیر ما ورته نه وایم چې څه وجه ده. نو تاسو جی خبره مونږ تلي وو سال خبرې نه کوم تلي وو نو ما ووایي چې په دا تماکو چې دي دا په کار ده چې د دې کاشت نه کېږي او د دې چې اګریکلچر خاص کر په نارت ویسټ فرنټیر پروینس کې اوس خو خیبر پښتونخوا شو په دې کې خلک کري
نو دا مهرباني وکړئ په دې باندې چالو کوي چې نو هغه نه منله هغه وایي چې دا خو ټیکس دی پکې او سیس دی او پلان کې خیر ما چې پته ولګوله چې هغه نه مني نه پوهېږم چې تاسو هم وایي زما چې تاسو هم وایي او زمونږ بل ملګری هم ورسره نو ما یې دی خو نه مني خو بیا اخر کې ورته ووایي ما یې زه یو عرض کوم ووایم ما یې ټیک شو که تاسو دا خبره نه منئ خو یو خبره زه عرض کوم هغه دا ده چې تاسو مهرباني وکئ چې په ټي وي باندې راځئ نو سګرټ مه څکئ نو خدای دې خوشحاله شي هغه بیا د هغه ورځې نه بیا سګرټ نه دي څکلي په دغه باندې نو دغه به زه ووایم چې زمونږ دا علاقه چې ده په دې کې به تاسو ته معلومه ده چې فروټ به پکې وو میوه‌جات به پکې وو په دې کې به نور ډېر ښه خصوصونه جوړېده او لکه څنګه چې موږ مدوباله دغه چې تللی ده بمبای ته یا دلیپ کمار شو یا شاهرخ خان شو دیو هغه مشران چې تللی دي بمبای ته هغو خو دا د دې وجې نه به تلل چې د دې ځای نه به یې مارکیټینګ فروټ او ویجیټیبل تاسو ماشاءالله چې ډېرې تاریخي او ډېر زړې خوږې خبرې هم شروع کړي دي دا پخپل خان ته وایي چې لکه زه لنګ کینسر ډاکټر صاحب چاته وشي د دې علاج ممکنه دی او دا بیا دوباره هم کیږي نو تاسو دا سوال چې دی دا د لنګ کینسر بالکل علاج کیږي او دا قابل علاج دی صرف دا پکار دی چې په ټیم د دې پتو لګي نو ځکه چې چاته د دې شک چې ماته کینسر ده نو د هغې دپاره کوم ټیسټونه دي هغه ډېر ضروري دي او چې په وخت ونیوی شي او د سایز یې ورکوټي او خور شوی نه نو دا په اپریشن باندې علاج کیږي او یا چې قسم یې داسې چې هغه باندې د اپریشن هغه د دوایانې زیات اثر کوي نو هغه بیا په دوایانو باندې کیږي بالکل د دې علاج ته او په ښه خلک پرې رغېږي مو خلک چې کم دی په دې جوړېږي دوباره چانس چې کم دی ځنه کینسر کې دوباره یې چې هغه پوره د سینې نه لرې نه شي یا د نور ځایونو نه لرې نه شي او څه نه څه د هغې جرړې چېرته پاتې شي یا په هغه ځای کې پاتې شي یا چېرته بل ځای خوري شوي نو هغه ځای کې دا دوباره راتلو چانس وي او دې دپاره ډاکټران چې کم دی د دې خلکو کال په کال یا د شپږ میاشتې پس څه معاینې کوي چې دغه واپس رانه شي او هغې مخنیوی وشي سید کمال شاه صاحب جی د تاسو سره زه ملګری کړی مې چې موږ د دواړو ډېر فخر کوو ویاړ کوو په تاسو باندې او موږ ډېر خوشحال یو چې تاسو مو لیدی امیر امان صاحب ډېر زیات تاسو چې موږ دا ډېر شیر محمد خان صاحب ډېر غټ هوښیار ښه پوه سړی دی او موږ سره ډېر ښه وخت تېر کړی دی او ډېر ښه ډېرې ښې پوهې به یې موږ ته راکولې نو ماشاءالله ستاسو هغه فین کلب چې کوم دی هغه ښه ډېر ویډ پروت دی جي ماشاءالله یو که نه ما خو تاسو د مخکې وویل چې زما زړه ته چې ته نږدې او موږ په شل کال نه مخکې اسوسییشن دا جوړ کړی نو دا خو جي ثابته شو چې په دې کې زهرجن مواد دي دا زهرجن مواد چې کوم دی چې کوم ځای ته ځي نو بیماري ته جوړېږي دا ورځ په ورځ زموږ په دې چاپېرچل کې د دې عدد ځکه زیاتېږي چې دې کې د میډیا او خلک یو بل ته د کتو په وینا باندې لکه د هغې په کتو باندې هغه کېږي څلورمه دا ده چې تاسو هغه قیمت وي چې ډېر ارزان اویلیبل دي په سکولونو کې او په کالجونو کې رسټورنټ کې یو سیګرټ هم خرڅوي او ډبی هم خرڅوي او په اتانې او په لسنې او په 12 باندې یا روپۍ 2 روپۍ باندې چې هغه نن سبا هر چا سره په جب کې هغه سیګرټ میلاویږي او هغه اسکي نو قیمت هم پکې تاسو چې که دا قیمتونه زیات شي نو زمونږ هغه به شي ورسره چې کوم د هغه د حکومت پالیسۍ هم په دې کې یو ډېر غټ هغه دی هغه ډېر هغه کولی شي او که غواړي چې وکړو نو هغې سره به فرق ډېر راشي ځکه چې اوس زه ګورم چې پی آی ای کې خلک ځي نو هغې کې سیګرټ باندې پابندي ده دغه شانتې اوس ځنه پارکونه حکومت وټاکلو چې په دې کې به څوک سیګرټ یا داسې څیزونه نه استعمالوي خو که مونږ دغه پالیسي لږ په صحیح طریقې باندې امپلیمنټ کړو او په دې باندې عمل شروع کړو نو دا زمونږ د دې هغه امیج به داسې شي چې خلک به بل چې کوم حکومت فیصله کړې ده جی چې په دې سیګرټو ډبو باندې به داسې تصویرونه چاپ کوو چې هغه به د خلکو ذهن کې د دې باره کې هغه بیمارۍ چې کومې دي هغه لکه د شونډې کینسر تصویر پرې راشي د خپې چې ګینګرین چې توره شوي د هغې تصویر وي نو هغې نه به
خو دا جی دومره زیات عمل پې نه کېږي چې زمونږ خلک لکه سیګرټ اوس هم همداسې خرڅېږي په ډبو باندې هغه پکټوریل وارننګز چې کوم دي هغه دومره نشته ستاسو څه خیال دی؟ او جی تاسو خبرې ډېرې ښې وکړې او زه وایم چې په نسوارو باندې هم څه پابندیانې راولي د خرڅولو باندې او په نورو باندې ولې چې زمونږ خلک چې دی او زمونږ خلک خو وایي جی پښتانه یو جی نو نسوار خو جی دا زمونږ یو قومي نښه ده پته نشته چې دا کم قوم دی چې پښتون خو چېرته هم داسې کار نه و کړی او دا خو مونږ ته اکبر بادشاه چېرته مغولو دا چیلم او سیګرټ چې کوم دی که نه دا خو مونږ ته مغولو راوړي او هغه ته چېرته انګریزانو را رسولي وو نو پته نشي چې دا پښتون کلتور کې دا خبره څنګه را راځي جی بس مونږ خو پښتانه یو نسوار خو به کوو نو بلکل ستاسو خبره ما پښتون خبره دا ده که نه چې زما یو دوست دی نو هغه خو پښتنو په دې علاقه باندې د هغه سپیشلایزیشن کړی هغه ما ته وایي چې پښتانه چې دي هاسپټیبل دي پښتانه چې دي هغه مهمان نواز دي هغه ډېر ښه دي وایي یو څیز پکې دی نو ما هسې حیران شوم چې دی ښه ووایي او اوس څه راته وایي وی خو یو څیز پکې دا دی چې دیو جیلسي پکې ډېره ده نو ما بغض او حسد پکې دی جیلسي نو ما ورته وویل چې څنګه وی تاسو د تره زوی ته تاسو تربور وایئ او تربور هغه ته وایي دشمني جي دشمني نو صرف چې دا جیلسي د پکې نه وی که نه نو نور ډېر ښه خلک یې نو ستاسو خبره ټیک ده چې دا جی دا سردار ایاز صاحب تپوس کوي جی چې زما خپله کیسې لیکلې ده چې زما د ایورټیک وایل اپریشن کړی او اوس زما وجود کې وینه نه برابرېږي او ډېر ټیسټونه مې وکړو نو دا خو ښکاري داسې جي چې ډېره یو خصوصي مسله ده جي او دې شکر دی دې چیلم سیګرټ نه کوي او د دې نه ځان ساتي نو دا خو په دې سیشن کې مونږ په دې څه ډېر زیاته مشوره نشو ورکولی جي دا بل کس تپوس کوي جی چې زما 20 کاله عمر دی او ما خو سیګرټ شکر دی بالکل ګوتې هم نه دي وروړي او نه مې کړي دي او را باندې بد هم لګي ډاکټران وایي چې ستا د ماشومتوب نه مسله ده سر جي د دې وجه څه کیدی شي دا ښکاري داسې چې دته به جي دمه دمه چې کم دی دا په وینه کې راځي او د مور پلار نه راځي او د نیا نیکه نه راځي ضروري نه ده چې په ټولو روڼو خویندو کې راښکاره شي چا کې راښکاره شي او چا کې راښکاره نه شي خو دا بیماري هم چې د سیګرټو یا د هوا د خیچنوالی دی چې دا ورسره ملګری شي نو بیا زیات تکلیف ورکوي خو دا ماته هغه مسله ښکاري او د دې سیګرټو سره ډایرکټ نیغ په نیغه تعلق نشته خو که خدای مکه دی ورسره چیلم سیګرټ هم کولی نو بیا به تکلیف نور هم زیات وی نو بیا به دواړه ورته ملګري شوي وی او مسله به لکه زیاته کړې په خپل خان بیا تپوس کېږي چې په ټي وي او په لنګ کې څه فرق دی دا خو لکه بالکل جدا جدا بیماری دي ټي وي د جراثیم نه خورېږي او کینسر چې کوم دی دا د کینسر هغه کیمیکلز نه لګي چې کوم کینسر جوړوي او تماکو په دې کې ټول نه زیات مخکې دي چې تماکو په وجه باندې پکې لګي نو ټي وي کې جراثیم دي هغه یو نه بل ته لګي لنګ کینسر د یو نه بل ته نه لګي او خو په هغه کس کې د ننه وجود کې لکه خورېږي او د ټي وي علاج او 9 میاشتې 9 میاشتو 8 میاشتو پورې دی او د لنګ کینسر بیا یا اپریشن دی یا دوایي ده او یا بیا هیڅ هم نشي کېدی او د هغې صرف هغه خیال ساتئ چې تکلیفونه لکه کم وي چې په ارام باندې دا تاسو جی دغه زمونږ د کلتور خبره کوله چې زمونږ د حجره کې او په کلي کې د سیګرټ او چیلم چې کوم دا به یو داسې شی و چې هغه به د حجرې پهچان و یاره زه د پلان کې حجرې ته چې لاړ شو یو چیلم به وڅکو که نه او بل دا و چې ورکول به هغه کس شرطه د ټولو نه چې دا تماکو چیلم به ته ډکې او ته به لګې او ته به تازه کې او ته به بیا په ټولو باندې هغه کوې او هغه ماشوم هم ته خپل هم پکې کش واغستو ځکه چې هغه به اور چې لګو هغه کټوی هغه به چې تماکو به پکې لګو نو هغه به ته کش ضرور اغستو نو دې زمونږ دا زمونږ په دې ماحول کې راننوتې څنګه دی جي دا خو ستاسو خبره ډېره خبره ده او بله دا که نه چې زمونږ په ماحول کې په حجرو کې چې به څوک ناست نو شین چای به یې وله ورکوو بیا هغه ووایي چې او که فرض که یو حجرې ته به افریدو حجرې ته به څوک راغی دا تپوس به یې ترې نه کوو چې ته څه دپاره راغلی هلکه پلان کې راغلی دی روټۍ وله راوړه بس د کلي میلمه و جي او که نه
او بیا د افریدیان به زموږ سوات ته رالو حجره کې به وو پراته به وي په هغه کې به دلته کې به خلکو مفروران به شو که نه او موږ به چا به دې تپوس نه کوو نو دا یو قسم هاسپیټلیټي او جنرسټي چې دا مهمان نوازي د هغې یو شکل جوړ شوی خدا جی لکه خو عادت خو نه دی نه دی که نه جی لکه ګوره د هغې دپاره د مختلفې مسلې جوړ دا جی یو ډېر ضروري سوال راغی چې په RMI هسپتال کې تاسو د کینسر په حوالې سره کم کم کارونه کوئ کم سروسز ورکوئ او تاسو دلته کې د څه شي کم کینسر علاجونه کوئ تاسو ډېر ښه سوال دی خبره دا ده چې دلته کې چې دي نو ډاکټران چې دي هغه کوالیفاید ډاکټران شته اول دویم دا ده چې کوالیفاید نرسز هم شته ولې چې د نرس رول په دې کې هم ډېر ضروري بل ټیکنیشن چې دي هغه هم شته دوایانې چې دي فارمسي ښه ډپارټمنټ دی هغه هم شته سرجنان ولې چې په کینسر کې تاسو ته پکار دی چې سرجني هغه که سرجري ضرورت وي بیا میډیسن چې دي دا کیموتراپي ته وایي هغه هم شته بل دا ده چې ریډیشن ضرورت هم وي انویسټیګیشن شو نو انویسټیګیشن کې CT سکین شو MRI شو دا هم شته بل دا ده چې که فرض که یو انویسټیګیشن یا علاج دلته کې نه وي نو هغه کالبریشن د نورو انسټیټیوشن سره زمونږ شته هغو سره خبرې کوو او مریض ولیږو او هغه چې څه علاج وشي بیا مطلب دا دی چې دا لکه د شروع نه واخله د تشخیص نه واخله هر قسم علاج دلته کې کېږي او کالبریشن هم کوو فرض کې انویسټیګیشن نه یا علاج هغه بل ځای ته ولګېږي خو دغه به زه عرض وکړم چې نن سبا چې پخوا خو به ډاکټر صاحب به جدا لیږي او انویسټیګیشن به یې وکړو علاجونه به یې شروع کړو اوس ورته وایي MD ملټي ډسپلینري ټیم چې شو MD په مشوره باندې په جرګه باندې مشوره ده که فرض کا کینسر مریض ماته راغی نو زه به ډاکټر صاحب به تپوس وکړم چې بھائی بل سرجن کینو پیتالوجي والا کینی جی ایکس ری والا کینی جی ایکس ری والا کینی چې بده د کم یو ضروری او ښه علاج پکار یوازې ښه علاج نه خو دویمه دا ده چې ارزان نن سبا ولې چې علاجونه ډېر ګران دي نو د هغې دپاره پکار ده ملټي ډسپلینري ټیم دا یو بل سوال دی چې لکه د آیا داسې کینسر قسمونه شته چې هغه په خاندان کې ځي او ټولو ته لږې انهیریټ کېږي منتقلیږي داسې کینسرونه ستاسو په هغې کې شته دي کینسر چې دی نو هغه نن سبا ورته وایي چې دا جینیټک ډیزیز دی نو په ځینې خاندانونو کې جینیټک ډیزیزز دي او جینز دي لکه یو مثال به درکړم کومه برست کینسر زنانو کې جی یو ډېره اکټریس وه که نه ډومره نه هېر شو دلته هم چې ته راغلی وه نو د هغې ته برست کینسر و هغې ته پته ولګېده زما سره خو جینیټک ډیزیز دی نو هغې هغه بل طرف هم لر که او بیا یې یوټرس هم لر کاوه مطلب دا دی چې جینیټک ډیزیز شته خو په ډېرو کمو خلکو کې نو د هغې دپاره به تاسو انویسټیګیشن هغه کوئ او زموږ سره اوس خو جی لکه د DNA هر یو لکه DNA انالیسز پاسبل دی او هغې کې تاسو ته دا پته ولګي چې که یو ځنه ویریشن ستا په DNA کې نو ځنه کینسر لګېدو خطره په هغه کس کې زیاتېږي نو صرف دا نه چې د ټول خاندان کې پته لګېدی شي چې دا خاندان کې را روان دی خو سره انسان ته خپله هم یو اندازه کېدی شي چې ما کې دا ویریشن موجود دی نو ما ته لکه داسې لکه څنګه تیلسیمیا ده جي د تیلسیمیا کې که تا کې لږ هغه یو آیرن مالیکیول چې کم دی هغه کم یا زیات وي نو تا ته بیا د تیلسیمیا چانس زیاتېږي دغه شانتې کینسر کې هم داسې ټسټونه شته چې هغه دغه کېږي خو تاسو خبره ته راځم لکه څنګه چې انګریزي کې وایي پریونشن از بیټر دین کیور مطلب چې مخنیوی چې دی
هغه د علاج نه بهتر دی. بالکل. خو زه پکې دا کله اوس پکې وایم چې prevention is not only better than cure, it is cheaper. obviously جی مطلب بالکل دا دی چې یو سړی ناجوړه شي کنه نو بیا په لکونو روپو خرج کیږي، نو هغه خپل مخنیوی د دغه نه ولې نه کوي. نو تماکو دیو ډاکټر صاحب ذکر وکړو، موږ ټولو ذکر وکړو چې تماکو پریونشن مخنیوی اسانه باندې کیدی شي، په نورو سیزونو هم مخنیوی کیدی شي. بالکل. خپل لایف سټایل چې ورته وایي که نه، هغه لایف سټایل نه یوازې کینسر نه کیږي، نورې مرضونه ترې هم کیږي. نو پکار ده چې پریونشن از ناٹ اونلی بیټر دین کیور، اٹ از مچ صحیح چیپر. ما خیال جی تاسو دا پیغام چې کوم ورکو جی چې دا لکه لایف سټایل شو، ځان بچ کول شو، دا صرف لکه په دې باندې زمونږ دا کتونکي او اوریدونکي ډېر او ما نن سبا دا ور نو ډېر زه به دا وښیم چې راځي پکې که نه راځي، خو تاسو لږ به غټ کیږي په زوره باندې ووایئ چې څه دی. جی quit before it kills you. دا ډېر ضروري ده که او یوازې بل دا دی جی چې لکه څنګه د دې میسج نه کلیر کیږي جی چې لکه سیګریټ چا سره یا به ته پرېږدي یا به تا پرېږدي، ځکه چې دا قبر ته چا سره نه ځي. نو یا که ته تکړی او ته مخکې پرېږدي نو ته به پرېږدي، که نه تا به پرېږدي، بیا به روان کړی او ځای ته به او رسولی. اسانه خبره ده که نه، څه ګرانه خبره نه ده چې سړی دی. یاره جی پښتون خو ورڅه کولی شي جی، دا خو سیګریټ پرېښولي خلک ډېرې نشې په یو ځای پرېږدي جي، او لکه ډېر څیزونه پرېږدي. نو انشاءالله نو ګرانو کتونکو تاسو سره زمونږ نیغ په نیغه چې کوم دا پروګرام د تماکو او د کینسر چې کوم د دې نه جوړیږي د هغې په حوالې سره چې وشوې، تاسو ډېرې صحیح پوښتنې مونږ نه وکړي او مونږ کوشش وکړو چې تاسو هغه سوالونه جواب درکړو. زمونږ صرف دا یو مقصد دی چې تاسو ته د دې باره کې معلومات وشي چې دا تماکو چې کوم دی چې دا انسان په خپله ځان ته په پیسو اخلي، په دې کې هزارګاو چې کوم دی کیمیکلز دي، داسې کیمیکلز دي چې د تماکو کمپنۍ ورته اوسه پورې یو هم خوبي پکې راونه ویسته چې دې کې دا خوبي شته، که تاسو دا وکړئ نو دې سره به دا وشي. دا هغه ټول نقصاني دي، وجود ته نقصان ورکوي، او نیغ په نیغه ته ډېر او یا نه زیات کیمیکل داسې دي چې هغه نیغ په نیغه چې کوم دی کې نه کینسر جوړېږي. آسان علاج دی، مه نږدې کېږئ تماکو ته، که هغه هر یو شکل کې ځان ته وساتئ، د خپلو بچو دپاره، د خپلو خپلوانو دپاره، د خپلو خوږو دپاره، ځکه چې که خدای مکه ته نه او ته د دې مرض کې اخته شي نو هغه ټول کور چې کوم دی په تا خرابېږي. بل دا دی چې تا نه نور ماشومان دا ویني ګوري چې هغه دغه سیګریټ شروع کړي، دغه تماکو شروع کړي، او چې څه پلار کوي هغه زوی کوي، یا څه مور کوي هغه لور کوي. نو دا زمونږ کورونو کې نن سبا دا شیشه چې کومه ده دا هم د دې تماکو یو داسې شکل دی چې هغه خلک وایي چې دا جوړې تماکو نه دي. زموږ نوي کول کې د دې شیشې استعمال چې کوم دی هغه ډېر هغه هم داسې نقصاني ده. دغه شانتې دا ای سیګریټ چې دي یا ای والا چې کوم دی چې دی وایي چې دې کې خو صرف نکوټین دی، هغه هم دومره نقصاني دي. لہذا دا عادت چې کوم دی بالکل نه شروع کول پکار دي. دویمه خبره دا ده چې څوک پکې اخته دي، زموږ هم دعا ده خپله دې هم یو تکل وکړي او د دې وبا نه نجات خلاص کړي، ځکه چې دا د بیمارو جړه ده. ډېره مهرباني، الله هم خوشحال لره، انشاءالله بیا به چېرته تاسو سره مخ په مخ یو. ډېره مننه تاسو د ټولو.